سړی ما زه به څه خبرې وکړم، څه به چیتي او څه به یې شور وایي. خو خبره دا ده چې د دې حالاتو په مناسبت باندې به زه ستاسو په مخ کې یو څو خبرې عرض کړم. دا څونه ملګري چې کوم دي دوی یو خبره کوي چې خبره ورسره شروع کوي وایي دا پیره پکې څه نشته او مونږ ګټو او مونږ ګټلې ده. دا خبره زما د دغه نه بار ده، دا زما خوښه نه ده. وایي ولې د دې نه مخکې الیکشن چې کوم وشو زمونږ موجوده زرشاد خان چې MP جوړ شو 11 کسانو د 11 کسانو مقابله وه، تاسو ته پته ده. دا اوس چې څونه و دا په 11 کسانو باندې تقسیم شوي. نو چې دې پاټۍ پکې لږ زور وکړو نو سړی ویسته. دا پیره هغه خوبونه نه دا پیره حالات بدل دی. زما دا ورور دی دته الله ښکلې باري ورکړې ده، ښکلې طاقت ورکړی دی. اوس که دته زه ورنږدې شم نو په لاسو کې به مې هغه ځای ته وغورځوي. دا خبره به تاسو سره خندا ښکاري خو دې کې دننه عبرت دی. خو که چېرې په ده باندې زما غوندې کمزوري 10 کسان ورالل نو دې چې د ځان نه خبرېږي نو هلته باندې درز ویستي. نن چې څونه پاټۍ دي هغه ټولې را یو ځای شوي دي. هغه یو طرف ته دي او بل طرف ته صرف PTI دی. تاسو که دا خوبونه یې نه نو د اتي په وخت کې وده دا خوب نه بیدار شئ، او که بیدار نه شئ نو وده به یو وده به پاتې شئ. ځان بیدارول غواړي، ځان بیدارول غواړي. د دې ټولو کسانو په متفقه یو کس وښکلی دی، ټول ووټ په هغه ته ورکوي او د PTI ووټ په چې کوم دی یو کس دی. دا مقابله دا پیره چې کومه ده که نه دا ډېره سخته مقابله ده چې مخکې یو زور کړی دی نو دا پیره به 10 زورونه کوئ. چې مخکې یو زور کړی اوس په 10 زورونه کوئ نو هلته به ګورې وځئ. کم از کم 11 ورځې پاتې دي، په دې کې ځان بیدار کړئ. لکه د تبلیغ والو په شان دعوت وچلوئ چې چاته هم دغه رسي په هغې باندې خپل وس وکړئ، هلته به کامیابېږئ. او که دغه زړې سندرې وایئ نو ټوکلې لاړې چې یو پیره ځمکې ته لاړې بیا واپس نه راځي. بیا به په هغه روز ارمانونه کوئ. زما د دې وخته خبره به یاد ساتئ خو بیا به ترې څه رغېږي نه. زما د دې ټولو خبرو مطلب دا دی چې ځان بیدار کړئ، ځان بیدار کړئ، همت وکړئ. او دغې ورځې ته 12 ورځې پاتې دي، په دې کې چې د نسونه کېدی شي دونه چې کوم دی د دې لپاره تیاري وکړئ چې خدای پاک دا کس کامیاب کړي. نو چې دې کامیاب شي نو د سرحد حکومت هسې دې حواله دی، د سرحد حکومت هسې PTI ته حواله دی. خو چې دا ورسره شي نو کله اختیار به د دې شي، نو چاته به محتاج وي. دغه کوي وګوره زما دا خبرې چې دي که نه
دا د عبرت خبرې دي دا د عبرت خبرې دي که چېرې په دې وخت کې انسان اوده کړو نو اوده یا اوده به پاتې شي او بیا که رایق شی که نه نو بیا هغه یخوالی چې کوم دی که نه هغه بیا څه فایده نه کوي حقه اوده به یا اوده به پاتې شوي یې نو څه مو خوښه ده په دې خبره زما سره اتفاق شته یا نه چې څونه دې نه کېدی شي نو دونه به چې کوم دی زور کوئ انشاءالله الله به کامیابوي والسلام